مونږ سره د تګ د کډې وړلو پیسې نشته چې مونږ لاړ شو هلته مونږ به څه کوو. هفته 3-4 روپۍ اخلي په دې کې دوی کور وساتي که دوی فیمل ویسي. اول کوشش دا دی زموږ چې موږ ته ټایم راکړي او بهتره خبره ده که موږ ته موقع میلاو شي پرېږدي نو ډېره ښه به وي. نو دوی به هلته مزدوري کوي دیاړي به کوي سختې به تېروي بیا چې دوی په خپلو خپو درېږي ډېر ټایم پکې لګي. لکه ورور مې تللی و او د تره دامن مې هلته شته هغوی ویلې چې کارونه نشته دی और बस कोशिश करें चिपा दी है. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी, आप देख रहे हैं डेली मैदान में. एक मरतबा फिर बोर्ड बाज़ार में मौजूद हूं. यहाँ हम योमिया और माहाना उजरत पर काम करने वाले अगवान पनाह गुज़ीन से बात करेंगे. हुकूमत ने रज़ाकाराना वापसी की जो डेडलाइन दे रखी है उसमें चंद रोज़ बाकी हैं. इन्होंने वापसी की क्या तैयारियाँ की हैं, ये कौन कौन सी यादें अपने साथ लेके जा रहे हैं और हुकूमत से इनका क्या मुतालब है, तमाम तफसीलात हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे. हमारे साथ रहिए. पैदा शवे शवे دا زما کاروبار دی او چې دې ځنه مونږ ځونو خامخا بیا به مونږ زیرو نه سٹارټ کوو. افغانستان کې یو لنډ ټایم ورکړی 10 دنې ورکړي دي مونږ خپل کاروبار راغونډو معاملې دي دا ختمول هلته دوباره بیا سٹارټ کول دي نو دا مونږ ته ډېره سخته ده. دا به زیرو نه سٹارټ کوو بیا څه مونږ څه کوو نو هغه بیا څه پته لګي هلته کاروبار هم داسې خاص نشته دلته مالات خراب دي نو باید چې مونږ سره لږه ګزاره وشي. دا کار ټول د افغانانو دی بل دلته مونږ سره لګیا دي یو 4 ماشینې دي ټول مزدوري کې لګیا دي ټول رزق روان دی پکې. دا چې وطن ته مونږ لاړ شو مونږ به هم سر نه کار سټارټ او مجبوري مونږ به فلحال کسان خو نه نیسو ځان سره یو دوه به کېنو ځان سره چې کار روان شي نو دوی به هلته مزدوري کوي دیاړي به کوي سختې به تېروي بیا چې دوی په خپلو خپو درېږي ډېر ټایم پکې لګي. دا ټول خو د دیاړو دي نو هفته 3-4 روپۍ اخلي په دې کې دوی کور وساتي که دوی فیمل ویسي دوی کډه ویسي کور کرایه ورکړي بیلونه ورکړي نو زمونږ قرضونه په مونږ هم د خلکو شته او مونږ هم په خلکو شته دا خو خامخا چې مثال که 30,000 روپۍ 10 به تیالو 15 به تیالو باقي به ورته پرېږدو ځکه خو حالات خراب دي کډه وړو که نه که همداسې په مونږ د چای مونږ نه خو خلک غواړي که بیل دی که کرایه ده کار څه دي دا مالک جایداد خو مونږ نه غواړي نو مونږ به ورکوو که مونږ قرض وي هغه به خامخا مونږ به نیم یالو نیمې به ورته پرېږدو. حکومت دې ځلې ډېر سخت اعلان ورکړ چې 10 ورځې ورکړی دی کوم چې زموږ دلته کاروبار دی هغه دی مونږ هېڅ هم نه دي ختم کړي بس کور دی او کور کې بس ټول پریشانه دي چې اوس به څه کېږي. حکومت داسې خبرې کړې دي اول ته چې مونږ کابل نه مونږ ته کوم رنګونه راځي مونږ لکه ورور مې تللی و او د تره دامن مې هلته شته هغوی ویلې چې کارونه نشته دی او بس کوشش کوئ چې پاتې شئ. بس مونږ حکومت نه دا مطالبه ده چې مونږ ته د وخت راکړي. مونږ سره د تګ د کډې وړلو پیسې نشته چې مونږ لاړ شو هلته مونږ به څه کوو لکه ټول فامیل مونږ ته رالغاړې دی بس مونږ زه یم یو بل ورور دی مونږ کار کوو نو مونږ سره بل څوک شته هم نه چې کار وکړي او مونږ چې هلته ځو نو اول دا پیسې به مونږ د کمه کوو که هلته بیا مونږ پاتې کېږو دلته چې مونږ که 10,000 ګټلي خو هلته تاسو ته خو معلومات دی 2,500 روپۍ کېږي یا 2,000-3,000 کېږي نو هلته په دې 2,000-3,000 روپو څه وشي او واپس چې راځي دا 2,00,000-2,5 لکه روپۍ خو د کس په سر راځي نو داسې خو هم نشي کولی چې یو کس 2 کسه راواړئ او هلته د کور کرایه دی مونږ خپل کور هم نشته دی نو هلته به مونږ څنګه زندګي تېره کړو. مور هم خپله دلته علاج شروع کړی دی او چې هلته لاړ شو مونږ د چا نه دا علاج کوو مونږ ته خو دا معلومات هم نشته او هلته چې کوو نو دومره پیسې مونږ سره بیا نه وي ځکه هلته که کیم ښه مشهوره ډاکټر به یا ګورې ورته اول خو به یم نه او که یم خو ښه پیسې به درنه غواړي چې هغومره مونږ وس نه لرو. دلته زمونږ زیاتره علاجونه فری وشوله ټیسټونه دي هغه دي بس مونږ ته هغه وکړي فری مونږ ته کوي مونږ سره ډېر دلته ګزاره هم بیا کوي. زما نوم علي دی د افغانستان سره تعلق ساتم 26 کال عمر مې دی په دې کې ما یو ځل هم افغانستان ته نه تللی یم نه مې کتلی دلته پیدا شوی یم پلار مې هم دلته پیدا شوی دی ټول دلته پیدا یو افغانستان هم کتلی یم نه دی بس پاکستان نه ځو واقعیت خبره خفه به م یو زړه مو پسې دغه کېږي ځکه چې هلته موږ نه بلد یو نه پوهېږو د هغې خلکو هغې ځای سره بلد نه یو یو ځای راته معلوم نه دی نو چې ځو روزګار هر څه به ډېر سخت وي راته. اوس دا روزګارونه چې دا راغونډوي ډېر ټایم لګي 10 دن کې دا روزګار هم نه راغونډېږي ځکه خلکو موږ باندې پیسې دي زموږ په خلکو باندې دي دا چې راختمېږي او کلیر کېږي دا ډېر ټایم علي. اول کوشش دا دی زموږ چې موږ ته ټایم راکړي او بهتره خبره ده که موږ ته موقع میلاو شي پرېږدي نو ډېره ښه به وي. روزګار ډېر کمزوری دی هلته نو هر سړی ټینشن د روزګار نه کوي هر سړی خفه پریشانه د روزګار نه دی.